اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. حضرت موسی علیہ السلام واقعہ تسلسل سره دریم مقام بیانی کی دا واقع حضرت موسی علیہ السلام د مصر نووت مدین طرف تراوان شو اته ورځې سفر پیادل او پولګي سرته کو مدین ته الله ورسو. کله چې مدین ته ورسید مخکې کوی تلار الته عجیب ماجرا ولیدا چې کسان راځي سړی او ټول په جمع د وبو یو بوکر او باسی او دو زنانې داسې ولیدي چې دا وی سره بيزي دي هغه بيزي د وبو طرف ته ډیر زیات زور کوي دا جنکه هغه بيزي منکې ډیر وخت بده کې تیر شو هغه جنکه په هغه حال باندې وی نو موسی عليه السلام ته هغه قوم ډیر بے مروت میلاو شو. هغه جنکو نه تاسو کو تاسو حال سده خلق خپل ساروی وبکې اوزي تاسو خپل ساروی شاته ټیل وای ولی نو قرآن مقصودی مسئلہ داوی ذکر کئی چې هغه ورته موږ تر هغه وخت پورې خپل ساروی نه وبکو تر سوچ دا ټول شپنکی واپس تلی نه. مقصد دا څوک زموږ سره تعاون او مدد نه کوي او موږ په خپل د دې سړو مې ستلې نه شو با حیا زنانه یو نو موږ د دې مې ستزونه کله چې دې ساروی وبکې او د دې نه وبپاتې هغه به موږ استعمال کو خپل ساروی وبکو. موسی علیہ السلام د دې په دې تکلیف خپه شو دی ور سره فورن خپل علت بیان کو چې موږ د کور نه د بې باکۍ د پاره نه راوځو په خپل مرزي باندې نه راوځو بلکې زمونږ عذر وی او ابونا شیخ کبیر هغه عذر دا دی چې زمونږ رور نشتا زمونږ پلار دی هغه ډیر بوډا دی بوډا نه دی ډیر زیات بوډا دی راتلې نشي موږ مجبور یو ځکه دوان راځو او د دې خلکو نه لري یو خپل ساروی خپل دا بيزي وبکو بیا بوزو. موسی علیہ السلام پیغمبر ډیر غیرتی وی او همیشه د مظلوم مدد کوونکې پیغمبر وی دا هغه دوه مظلوم زنانو د مدد لپاره مخې ته لاړ. خلک شاته شو موسی علیہ السلام بوکا لسو کسانو چې براويستا غي په आवाज راويستا جنکو له دا وی بيزي وسره ولي او وی باندې وبوس کول آی سیراب کړي جنکې کوړته وخت لاړي پلان فراست والو ډیر زر پوه شو چې دا نن په مصر مدین کې خواجبه کارو شو چې ستاسو چا مدد کړي د مدین خلک خود چا مدد نه کوي معلومی کی دا ببل سو کی لونو سوګو هغه ورته یو سړیو هغه ونی ته غاړي کې ناسو سوري ته منګي ولیدل منګ په سراغه زمنګ د پاره بوکر او وستاو بيزي وبکړي منګ زکه زرال اوس یو ولې غلا ضرورت د دوه نه دی یوې دی نو یوې ولې ګل لاړ شاغت आवाज کا. امام قرطبی را لیکي چې کله جنې راتلا نو هدايا حیاداری د پاره صادر بو سرغت نو پدې نستونه پدې پیس کې او پدې سنگل باندې بستر کې مخ پټو چې خلق ما ویني ډېر حیاداری سره راغلا. موسی علیہ السلام ته زما پلار استا غواړي تا هم بيزي سره ول چې تاوي سم مزدوري درکې. موسی علیہ السلام لاړ حضرت شعیب علیہ السلام سره ملاقات کو هغه ته واقع بیان کړه هغه ورته نجوت من عالم قوم نه بچوي به ورته روټي پیش کړو. موسی علیہ السلام د روټي نه انکار وکړو مونږ چې چا سره خېګړو کو کدا خېګړي په عوض مونږ له ډک اسمکا سر زر راکې مونږ اینالو دا خو ما د دین د پاره کړ دې دا الله د پاره زبدي نالما هغه ورته داستا د کار بدل نه دا مونږ مل مستیا د مل مکو داستا مل مستیا دا موسی علیہ السلام روټه وخوړه و دوانو جنکو کې یو جنې هغه ډېر صاحب بصیرت وا خيار وا دې ته وی فراست دا بعضو خلکو کې ډېر زیاتی او نبی علیہ السلام وی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور ایمانه د مؤمن د فراست نه ویریږي ځکه دې د خپل د ایمان د رڼا په مد نظر ګوري ایمان رڼا پاوی ګوري سړی پیژني
دا جنۍ کې دې کې بصیرت ډیر زیاتو. کله چې موسی علیه السلام ولیدو نو فوراً په خپل فراست سره معلومه نو پلار ته وایي موږ به د بهر وتو نه دمه شو. دې د مصر نه راغلی دی، مصر ته تللی نه شي، هلته خلک پرېږدي نه، دی به خامخا د وجې د مجبورۍ نه په مدین کې پاتې کېږي. نو موږ له خو مزدور په کار دی، د خو بل ځای نشته، موږ له به مزدوري کوي، موږ به د بهر وتو نه بچ شو که نه. نو یا باجانا مزدور خلک د دوو کارونو لپاره نیسي. هغه مزدور خلک مزدور کوي چې طاقتوري کار کولی شي. دویم هغه سړی خلک په مزدورۍ نیسي چې هغه لوی امانتدار وي، ستا په اعتماد وي. په دې ځوان کې دا دواړه صفات موجود دي. دی طاقتور هم دی، ما ولیدل چې د لسو تنو بوکۍ په یوازې راوویسته. امانتدار هم دی، زه لاره کې راتلم نو د ځان نه شاته کړم چې شاشه چې ته ما ته په ما زما په تا باندې نظر ونه لګي، ما ته د شاته نه لاره ښایه. امانتدار دی. نو پلار ځان سره مزدورۍ باندې کېښو، بیا ورته پلار یو پیشکش کوي، هغه صحیح هغه پیشکش الله ذکر کوي. ترجمه یې واورئ، بیا دې کې مسائل بیانو. الله فرمایي قال اویل هغه د جنکو پلار هغه څوک و؟ بعض وایي شعیب علیه السلام، اکثر وایي، بعض وایي حضرت زازانو، نو الله عالم، لیکن شعیب علیه السلام مشهور دی، نو موږ دا قول ذکر کوو. قال نو ویل شعیب علیه السلام انی اریدو یقینا زه غواړم ان انکحک احدی ابنتی هاتین چې نکاح کې درکم تعالی د دې خپلو دواړو لوڼو نه یوه لور، علی په دې شرط باندې ان تاجرني 8 حجج. موږ به د دې معنی دا کوو، ان تاجرني چې ته به بدله اخلي زمانه د مزدورۍ 8 حجج 8 کاله. دویمه معنی دا ده په دې شرط په دې عوض ان تاجرني چې ته به زما مزدوري کې، زه به د لور درکم په نکاح، ته به زما مزدوري کې 8 حجج 8 کاله. ګوره شعیب علیه السلام د خپل د لور د نکاح پیشکش وکړو حضرت موسی علیه السلام ته. نو موږ ته یو قانون وښودو او زموږ په یو خاص رواج باندې رد دی په دې کې. زموږ رواج دا دی پښتانه چې د خپل لور د خور نکاح، د خورزي او د ورېرې نکاح په خپل بل چاته د نکاح دپاره ویل شرم ګڼي. څوک چاته دا نه وایي زما خور کور کې ناسته ده، خور ته ورسره نکاح وکړه، یا زما لور ده تالی په نکاح در کوم، یا زمونږ ورېره ده خوړه ده تالی په نکاح در کوم. په دې مسئله کې موږ ډېر زیات شرم کوو او ډېر زیات عیب ګڼو. او که یو جنۍ خدا نخواسته داسې لاړې نو خواښې ورته څه وایي، ته خو موږ له په زوره راکړي، ته خو بیا موږ غوښتې نه، ته خو تاواني وې چې موږ له په زور راکړي. دا ولې دا د شریعت نه ناواقفي. شریعت خو موږ ته دا وایي چې کله تا ته نیک سړی میلاو شي، نیک رشته درته میلاو شي، په خپله ورته پیشکش د نکاح کولی شي، د رشتې کولی شي. ګوره حضرت شعیب علیه السلام پیغمبر د الله دی، یا که حضرت زازان دی نو ولی د الله دی. کله چې موسی علیه السلام ولیدو هغه کې ورته صفات د تقوا او د امانتدارۍ ښکاره شو، د نیکۍ ښکاره شو، نو فوراً ورته پیشکش د خپل لور د نکاح کوي. وایي ورته بخاری روایت ته حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زما خور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا د خنیس ابن حذافہ سلمی په نکاح کې و. حضرت خنیس ابن حذافہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ مدینه کې وفات شو. زما خور کونډه شوه. نو رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات شو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سره د عدت نه پس. نو حضرت عثمان ته وی چې زما لور حفصه دا کونډه شوې د تور سره نکاح وکړه. نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورته مالا د سوچ کولو مهلت راکا. سو وخت پس سره بیا میلاو شو. حضرت حفصه د په نکاح در کوم نکاح ور سره وکړه. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ما سوچ کو زبدي وخت کې نکاح کوي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لږ خفه شو. د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته وی زمانو حضرت حفصه کونډه د عدت تیر شو دی، کته سره نکاح کول غواړي نو خمي تعالی په نکاح درکم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالکل جواب ورنکو، خاموش شو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پړ کې ډیر زیات خفګان محسوس کو حضرت ابو بکر نه چې دله ما د خپل د لور د رشتې پیشکش وکړو، د بالکل جواب رانه کو. سو وخت پس
دا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پارا نکاح دا پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راولے او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل لور حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نکاح کی ورکڑا بیا ورسره څه وخت پس ابو بکر میلاو شو رضی الله تعالی عنہ ورته عمر تا ماته د خپل لور د نکاح پیشکش کړو زما دا رشتہ ډېره خوښه وه لیکن ما ستا د لور تذکره د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د ژبې نه اورېدل وه چې د هغه دا خواهش و چې ام المؤمنین حضرت حفصه زما په نکاح کې راشي کله چې تا ماته پیشکش وکړو نو ما د نبی علیه السلام راز هغه مې تا ته وینو خو جواب مې در نه کو ته به خفه شوې نو ما خفګان مه کوه د هغې وجه دا وه چې نبي علیه صلات وسلام د هغې تذکره کړې وه بیا مې ویلو که حضرت محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا رشته ونه کړي نو بیا به حفصه زه په نکاح والم نو ګوره حضرت عمر حضرت عثمان ته پیشکش د لور د نکاح کړو بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته پیشکش د خپل د لور د نکاح کړو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ هغه بیا وروسته په نکاح کې واغسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر لته حضرت رقیہ هغه په مدینه کې پاتې کړو عثمان ته وی ته جنگ لمزه ته په مدینه کې اسیار شه او زمان لور داغی تیمارداری کوا طالب اللہ دومره اجر درکئی لکه دا جهاد ته تلون کې والله چې الله کم اجر ورکئی کم ثواب ولا الله ورکئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور واقع دی اوزل جماعت کې ناسو د کوفی او سړی راغی ډېره ګڼه وه خلکو نه یې تپوس وکړو دا خلک څوک دي دا دومره په ګڼه چې ناست دي چا ورته وویل دا ټول قریشیان دي په دو کې دا بوډا سړی څوک دی دا ډېر بوډا چې دی چا ورته وی دا عبداللہ بن عمر دے رضی اللہ تعالی عنہ دا سڑے راغے دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر میلاو شو وستانے اسو تو پوسو نکو بر جنگ بدر کے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شریکو اغور توی نا خواب وی صلح حدیبیہ کے عثمان ابن عفان شریکو اغور توی نا صلح حدیبیہ کے شریک نو نا سڑے دیر زیاد خوشحال شو عبداللہ بن عمر ورته و زما خبره مواوره حضرت عثمان چې په جنگ بدر کې شریک نو دا غي وجه دا و چې دا بیبي او د نبی علی سلام لور رقیہ بیمار و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان په خپل پاتې کو د رقیہ د تیمارداري د پاره چې د دې خیال ساته او هغه د اجر هم نه ویڅ نو کله تعالی الله ثواب ورکړي او بدر کې چې کم غنیمت مې راوښه هغه کې اسم ورکړوا ته د بیت رضوان خبره کې چالت حضرت عثمان ابن عفان نو دا بیت رضوان خوشی او داغه د پاره چې نبی علیہ السلام د خپل صحابي د دې عثمان ابن عفان د بدل د پاره زمونږ نه بیت اغسته او بیا نبی علیہ السلام خپل لاس شو کو دا لاس د عثمان دی او په خپل لاس کې خو د حضرت عثمان د پاره بیت کوم کم خلکو چې د نبی علیہ السلام سره د کیکر د ونی د لاندې بیت په خپل لاسونو کړو نو دا غوی د ټولو نو غوړه لاس د عثمانو ځکه د عثمان لاس بیت پلاس د محمد عربی صلی الله علیه وسلم شوی هغه سړی دغه د حضرت عثمان ابن عفان بیبی حضرت رقیہ چې کله وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته پخپل وی عثمان خبګیګمو تعالی ام کلثوم په نکاح در کوم نو ام کلثوم ورته پخپل په نکاح کړه ګوره شریعت مزاج دا نه نیک سړی نه غل سړی خلک رشتہ ورکي دا عیب ګڼل دا صحیح نه دا اکثر خلک ګوري مالداري ته حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام فرمائی تنکو المرأة لعربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك زنانه سره نکاح کولې کېږي د سو خبرو د لاسه اولنې لمالها زنانه مالدار کورنۍ د مالدار دادا په نکالم او که سړی رشتہ نو مالدار مالدار دل نکاح ورکم مالداری ته ګوري دویم حسبها حسب ګوري خاندان کم یو دی د کم قوم نه دا که بغټ قوم کې نو سړی کوشش دا کوي چې د غټ قوم زنانه زما په نکاح کې راشي او زنانه د هغې کور والا کوشش کوي چې زمونږ دا جنۍ دام یو ښه خاندان کې په نکاح لاړه شي او دریم خلک نکاح کوي د جمال دپاره چې جنۍ ښکلې دا ماته په نکاح کې راشي
اچ جنہیں خپل نه نسوګي په نکاح کې ناخلی جنہیں عالم کوشش دا کوي چې الګ خېستای موږ د رشتہ د خالق خېستا الګ میلاو شي چې خپل نه نو بیا ورل نکاح نه ورګي او نبی علیہ السلام وی سلورم نکاح کولے کیږي د دین د لاسه بعض خلک رشتہ د دینداري په لحاظ سره کوي او بعض خلک خپل جنکولا هم رشتہ د دینداري ګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره دیندار باندې کامیابی ہوا دینداری خو خوا الگ د طرف نوم جنې د طرف دای ورته دینداری د لاس نکاح کوي بیا کور برابر نو دین مال جمال او حسب د قتل نه پکار دینداری د قتل پکاري چې کوم دیندار کور نه بس داغه سره نکاح کول پکاري نو حضرت واقع می بیانول د موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام الله خپل لور په نکاح ورکړه او ترغیب ورته کو چې دوه جنکو کې دلا یو په نکاح راکوم تو سره نکاح وکا نو نیک رشتہ قدر ته میلاو شي ناغه ته پخپل د نکاح ویل دا د عیب خبره نه ده دا سنت د محمد عربی صلی الله علیه وسلم دا سنت د حضرت شعیب علیہ السلام دا سنت د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ او دا سنت د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې خپل لور اسماء حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر ابن العوام لا هغه ته ویلو چې زما د لور سره نکاح وکا نو دا پیشکش ہے نو ګور موسی علیہ السلام ته وی انی اريد ان انکحک زوالم دا چې په نکاح کې در کم تعالی را اهدبنتی هاتین په دې باندې جنکو کې یوا وس بل مسله رااله ا مسله دا ده چې نکاح ال کېږي چې جنې متعین وي جنې معلوم وي مونږ چې نکاح کوو مونږ وایو دا پلان کوي د پلان کې لور په دې نوم په دې کور کې بل څوک شریک نشتا چې متعین شي کنه ځکه ځینم کې دي چې د یو جن د دوه جنو کو نوم یو شانتي نو تعین د بار مونږ وایو په دې نوم باندې په دې کور بل څوک شریک نشتا دغه متعین جنې نو نکاح کې تعین د جنې ضروری دی چې معلومه وي دا دې سره نکاح دی او شعیب علیہ السلام تعین خو نه کوي دوانو کی یوا اس کم یوا معلوم نه دا مشریو کا کشری دا معلوم نه ونو چې تعین د زنانه نه نکاح نه کیږي نو څنګه دی وای چې انی اريد ان انکحک اهدبنتی هاتین جنې متعین نه ونو نکاح څنګه وشوا نو جواب داده مفسرین جواب ورکړي بھائی دا نکاح نو تعین په نکاح کی ضروری چې کله نکاح کیږي دا نکاح نه ده دا عرض د نکاح ده پیشکش د نکاح ده دا طلب د نکاح ده چې نکاحو کا عقد د نکاح نه ده تعین په عقد د نکاح کی ضروری وي خبره حل شو دوی اعتراض دا دی چې اریدو وي زوالم کله چې نکاح کیږي نو مولوی صاحب دا جنې د طرف نه چې کوم وکیل دا نه تپوس کوي تا دا پلان کې جنې د پلان کې لور پلان کې چې د پلان کې زوی ده تعالی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مطابق دمر مہر په عوض په نکاح ورکړی دا صيغه د تیر شوی زمانه راوړي او الک تم وي تا قبول کړی دا او یا ما قبول کړی دا نو صيغه د ماضی راوړي نو نکاح کې شرط داده چې خبره و د ماضی کې د تیر شي تا قبول کړی دا شرعی سره ورکړی دا دال پاس به دلته حضرت شعیب علیہ السلام وی انی اريد ان انکحک زوانم چې په نکاح درکړم راتلون کی زمانه دا نو نکاح کی خود تیر شوی زمانه خبره کول بکاری د راتلون کی زمانه په نکاح په خبري سره خو نکاح کیږي نه صيغه د استقبال په نکاح کې ممنوع ده نو دی ولي وای چې انی اريد زوانم چې په نکاح درکړم دا خو نکاح نه کی نو ولنه جواب به مونږ بیا وایو دا نکاح نه دا عرض د نکاح پیشکش د نکاح طلب د نکاح او عرض او پیشکش د نکاح کې صيغه د استقبال استعمالي نو اعتراض ناراض ترجمه زوالم دا چې په نکاح کې درکړم تعالی را اهدبنتی هاتین په دې دوه جنکو کې یوا اعلی په دې شرط ان تاجرنی 8 حجج ما یو مانو کړ په دې شرط په دې سره موږ یو غټ غوېمې نه اعتراض نه بچو بعض علما معنی کوي زو په نکاح درکړم تعالی د دې دوه نه یوا اعلی په عوض د دې انتا جرنی 8 حجج چې ته به مزدوری کې زما اتکالا وس اعتراض چې موسی علیہ السلام ته شعیب علیہ السلام ته اتکالا زما مزدوری وکا زما مزدوری کول با دا به زما د لور مہر شي
او په دې مزدوري په بدلی کې با ز په دې عوض کې با ز خپل لور تعالی په نکاح درکم نو د جنۍ مہر جوړ کو کار اجرت او هغه خپل زما مزدوری کوا زما دا مزدوری کول اتکالا دا بستا د خزي مہر شي د سړي مزدوری کول د جنۍ د پلار مزدوری کول دا خو مہر نه جوړیږي نو دا څنګه د جنۍ د پلار مزدوری کول مہر شو دا جنۍ د حضرت صفورا مہر د خپل د پلار خدمت څنګه شو موسی علیہ السلام به بيزي سره ولې د شعیب علیہ السلام او دا مہر شو دا څنګه شو بعض علماء جواب ورکړي زموږ په شریعت کې خدا سي نه کیږي هغه شریعت جدا او هغه کې جایز و لیکن په دې ثبوت او دلیل نشتا دا جواب کمزور دی دویم جواب بعضی حضرات ورکړي ها چې خاون خدمت د جنۍ وږي مزدوری د جنۍ کوي نو د جنۍ مزدوری کول دا اجرت جوړې دی شي او دا اصل کې خدمت د جنۍ وو لیکن جنۍ د خپل خدمت پلار د پاره هیبه کو سمانا تب زما خدمت کې لیکن زما دا خدمت هیبه د پلار لگا زما د پلار خدمت کول داسې دی لکه زما او دا حضرات وایي چې اجرت مزدوری په نکاح کې اجرت جوړې دی شي او قول پیش کړي د علامہ ابن عابدین شامی رد المختار اغوی ما یصح فی الاجر یصح فی المہر کم شی چې په اجرت کې مزدوری په تور باندې مقرریږي دا مزدوری دا نو هغه شی چې کوم مزدوری دا په نکاح کې مہرم جوړې دی شي نو دا بيزي اته کال ساتل دا اجرت دی مزدوری دا ځکه د دې په بدلی کې به خوراک ورکو نو چې دا مزدوری دا نو دا مزدوری په نکاح کې مہر جوړې دی شي حضرات دا وي امام قرطبی رحمه الله وی دیہاتیانو کې یو عادت پیدا خلکو ته وی زما بيزي سره وا دومره کال وخت په متعین کو طالب لور په نکاح درکو وی دا طریقه صحیح نه ده ها یو صورت صحیح ده چې بيزي د جنۍ وی د جنۍ بيزي ناغه بیا تعالی نکاح کې درکړي صحیح ده بيزي د پلان سره او جنۍ په نکاح کې علي صحیح نه ده امام قرطبی وی نو موږ شعیب علیہ السلام دا څنګه چل کړو ناغه وی دا بيزي د جنۍ وی او جنۍ دا بيزي بیا خپل پلار د هی بکړ نو دی وی اصل بيزي د دی نو خدمت د دیو ډیر وی نه اجرت دا مہر نه جوړیږي نو دلته ولي جوړ کو نو دلته هغه معنی د اعلی د شرط کوي ما معنی کړو هغه ته تاسو سوچو کوي نو دا وی په نکاح در کوم تعالی را پدې دوه کې یوا اعلی پدې شرط انت جرنی ثمانیه حجج چې ته بدلا اخلي زمانه د مزدوري اتکالا سمانه مزدور پکار دے مزدور منگ تا نمیلاوی گی تا میلاو شوی زمان دا جنکی با دا بار دا وطو نبچی تا با منگ لبیزی سرے لیکن دا بیزو سرے ولو بزتال پیسے در کوما تا با حتی کالا زمان بیزی سرے او دا پیسے با زمان آلے دقا پیسے با بیاتا دا قبل خزی مہر جوڑ کی تا با زمان پا اجرت کی بدلا اخلی پیسے با اخلی نو بلا مسئلہ معلوم شوا چی اجرت پا کرائے او شیع غستل ورکول دا جائز دی لیکن شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام پا کرایا آغستو پا دی خبری زبا بیزی سروا اجرت پا در کوما دیتا اجارہ وی اجارہ دیتا وی چی یو منفعت پا بدلے کے یو سڑی نا کار آغستل فائدہ آغستل داری پا بدلے کے ولی یو عوض متعین مقرر ول بھائی مالا کار کوا دورزی تالا ₹10 دیتا عقد اجارہ وی دیتا اجرت وی دا صحیح دا بعضی منفعاتی فائدہ آغستلی بغیر دا پیسونا لگا تو گاونڈی سره کارو کی یا گاونڈی لتا یو شی ولېګو بیلچې غوا پتیلې غوښتا یا بل څه غوښتل تا دې داغه پیسې وانه غستې دي ته وای اعاره یو شی فائدہ واغلی بغیر د اجرت نه هغه ته اعاره وای لکه موږ چې گاونډیانو له بل ورکو ایو د اجاره یو شی ورکول د پیسو په بدله کې دا پتیلا والا لکه نن سوا ډیکوریشن والا ورکای دا پتاله د ورځي د دې ₹100 کرایا دا پلیټ ₹10 کرایا دا دسترخوان ₹30 کرایا دا نیو شی د فائدې د بار ورکول پاوی اجرت اغستل دې ته وی اجاره نو اعاره او اجاره کې فرق نو دواړه شریعتونو کې جایز دي او بالکل صحیح دي نو اجاره شریعت کې شته او د اجاره د بار شریعت بیا شرایط جوړ فقہ کتابونو کې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی مزدور چې کله ته مزدوری واخلي اجرت ولا ورکا اجرت کی کمی مکوا ابو داود کی روایت راځي سینې په خولې وچېدو نه مخکې مزدور لا مزدوری ورکا دی روایت باندې کلام شته لیکن صحیح روایت امام بخاری راوړي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ټیم ډیر شو بس ختمو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واوریدل
نبی علیہ السلام وی چې الله فرمای دریو کسانو سره به زه په قیامت کې جنگ کوم. الله وی زه به ورسره جنگ کوم. کم درې کسان دي چې الله به ورسره جنگ کوي. اولنې هغه سړی چې یو آزاد سړی ونیو او دی په دوکه باندې په چا ورخرڅ کو، په دوکه باندې، او هغه سړی ته وی چې دا زما غلام دی. هغه سړی زورورو د آزاد سړی ځان سره بوتو او دې سړی دا پیسې مو خوړې، د دې آزاد خرڅونکو په دې پیسې خوړونکو والو سره به قیامت په ورځ الله جنگ کوي. دویم هغه سړی الله وی زما نوم واخلي، زما په نوم باندې قسم وخوري، د یو سړي سره الله وضو کی، بیا غله وس پوره نه کی، زما د نوم عظمت مات کی، دې سړي سره په قیامت کې زمو مخامت او جنگ کوم. او دریم هغه سړی چې یو مزدوري ونیو، د مزدور نه کار پوره واغس او مزدور له مزدوری پوره ورنکړه، دې سړي سره ما د الله فرمایي زه په قیامت په ورځ په جنگ یم، دې به زما خصم ویو، د سره به زه خصم یم، مخاصمت بکوما. نو ګوره مزدور له مزدوری ورکول پکاري او مزدوری شریعت کې جایز ده. نو موږ بدل تدا مان کو چې تبه بدلا اخلي زمانه د مزدوري یا تکالا. د دې آیات ترجمه او نو تفسیر به ان شاء الله سبانی درس کې وګورو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.